بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم ډاکټر جاوید اقبال فاروقی استاد زما یوټیوب چینل ګوره هیلث اینڈ پرسنل ډیولپمنٹ. ناظرین نن سبا مونږه ډسکشن کوو د شوګر مریضانو لپاره د پرهیز په حواله سره. د سلسله کې مونږ درې ویډیوز کړی دي. په لومړنۍ ویډیو کې مونږه دا وکتل چې د ګلایسیمیک انډیکس ته وایي. په دویمه ویډیو کې بیا مونږ ډسکشن وکړو چې کوم خوراک سيزونه دي چې د هغوی ګلایسیمیک انډیکس ډیر های دی او دا مریضان به دا سيزونه نه خوري. هغه کې چینی او ګوړه شامل و او دا هغه چې کوم سيزونو کې چینی او ګوړه استعمالېږي دا شامل و. بیا په درېمه ویډیو کې موږ دا وکتل چې خوراک کوم سيزونه دي چې هغه به شوګر مریض خوري او لږ به کم خوري او دا هغه سيزونه چې د کوم ګلایسیمیک انډیکس میډیم او یا زیاده کې راتلل. نن موږ هغه سيزونه ډیسکس کوو چې کوم په گرین انډیکس کې دي یا د هغوی ګلایسیمیک انډیکس کم دی چې هغه د شوګر مریضان روزانه په بنیاد خوړی شي چې څومره زړه غواړي خوړی شي بلکې په کار دی دا د لږ زیات خوري چې دوی شوګر لیول کنټرول وي. نن د هغې خوراک سيزونو ذکر دی چې کوم د شوګر مریض خوړی شي او د کوم چې دی په د گرین یا د شنه ګلایسیمیک انډیکس کې دي. موږ دا هر ویډیو کې ګورو چې څه های ګلایسیمیک خوراکونه دي، څه میډیم ګلایسیمیک دي او څه لو ګلایسیمیک دي. نو نن به زموږ د لو ګلایسیمیک خوراک ذکر کوو او دا ما تاسو ته ویلي چې لو ګلایسیمیک انډیکس مراد سبزیان دي او فروټ دي چې دا سيزونه دي چې د شوګر مریضان دي حسب منشا چې څومره زړه غواړي دا دوی خوړلی شي. نو د گرین کې چې دی ما چونکې تاسو ته ویلو چې د شوګر مریضان چې دي دوی د چینی او ګوړې استعمال نه کوي نو دوی به څه کوي؟ نو دوی دپاره چې کوم دا سویټنرز یا خوږې ګولۍ ملاویږي یا خواږه پوډر ملاویږي، هغه اسپارټام دي، سوکرال دي، مختلف قسم ملاویږي مارکیټ کې. نو د چینی د ګوړ په ځای دا استعمالوي نو دې سره به د دوی د شوګر خواهش هم پوره کیږي، د خوږوالي خواهش هم پوره کیږي او د شوګر ته به نقصان هم نه رسي. نو آرټیفیشل سویټنرز د استعمال بالکل پکار دی چې د شوګر مریضان کوي او د چینی او د ګوړې په ځای د دې استعمال کوي، چاهے هغه سوکرال دی یا چاهے اسپارټام دی چې کوم په انداز کې ولې نه دی. اوس راځي غوښې ته. ما تاسو ته ویلو چې غټه غوښه د ګډ غوښه د شوګر مریض خوړی شي خو مقدار به کم خوري. راځي وړې غوښې ته، نو دا بالکل خوړی شي، دې کې څه مسله نشته، روزانه په تور خوړی شي بلکې پروتین دی. د دې شوګر مریض کوم خوراک دی هغه د پروتین نه زیات پکار دی ځکه چې د دې ګلایسیمیک انډیکس کم دی بنسبت دی کاربوهایډریټ. نو په بالکل د هر په طریقه چې کوم طریقه د خوښې دا خوړی شي. چکن منې نه دی، چکن خوړی شي بلکې دا که موږ وګورو دا غوښه چې دا یو ریډ میټي یو وایټ میټي. ریډ میټ هغه دی چې کومې کې مایوګلیبن لیول دی زیات وي او وایټ میټ هغه دی چې کومې کې مایوګلیبن لیول وي. نو دا د مهیشو یا دا چکن سینه شوه، د سینې غوښه شوه، دا وایټ میټ دی. نو دا د شوګر مریضانو ته پکار دی چې دوی خوري ځکه دې سره د دوی شوګر لیول نه سیوا کیږي او دوی ته پروتین ملاویږي او دوی انرژي به د پروتین نه زیاته راځي. نو دا چکن سینې غوښه دا وایټ میټ دی او دې کې دوی ته مسله نشته او دا دوی خوري. داسې مهیشو مهی دوی دپاره ښه دی. مهی سره د دوی شوګر لیول نه خرابېږي، کولیسټرول نه خرابېږي او د دوی انرژي هم راځي. داسې د کور کې چې دا سيزونه جوړیږي مثلا چولا چاټ شو، عموماً به خلکو خیالو چې شوګر مریض ته پکار دی چې دا د خوري، نو دی بالکل منې نه دی. شوګر مریض دا خوړی شي، چولا چاټ شو یا د دهی بلې شوه یا دا سيزونه خوړی شي. د شوګر مریضانو لپاره کورکمان یا هلدي چې کومه ده د دې سره ثابته ده چې دا شوګر لیول کنټرول کوي، د دې کمپلیکیشنز کنټرول کوي. نو د هلدي استعمال د دوی په خوراک کې زیات پکار دی. داسې د دالچینی خوراک هم زیات پکار دی او داسې چې کوم دا میتی دانه ده د خوراک هم زیات پکار دی. د خوراک لازمی پکار دی چې د خپل خوراک ترکارو کې استعمالي ځکه دې سره د شوګر لیول کنټرول کیږي. انډه تراشه د انډه سپین چې د شوګر مریض لپاره ډېر ښه دی ځکه دا پروتین دی، د شوګر لیول نه سیوا کیږي، د زیړ دی نه خوري. نو سپین د بیلې او دا د دې کم از کم ورځې یو یا دوه انډو سپین پکار دی چې دا کسان خوري او د دې سره د دې شوګر لیول ته نقصان نه رسی بلکې د دې پروتین ملاویږي. چای هغه انډا او هغه ته جوش ورکو او بوایل انډې سپین خوري یا چای هغه نه املیټ جوړ کو، هر قسم صورت کې خوړی شي څه مسله نشته خو دوی دی خوري. نو بل چې څه خوراک کې هغه فیټ کم پکار دی، لو فیټ پکار دی، د سره د دوی شوګر لیول نه خرابېږي او د دوی
کولیسټرول هم نه خرابېږي. اویلز کې چې د شوګر مریض ته پکار دی چې هغه د اولیو اویل، والنټ اویل او ایوکیډوز اویل استعمال کوي د غوړو په ځای باندې، چونکې دې سره د کولیسټرول لیول نه خرابېږي، د دې ټرایګلیسرایډز لیول نه خرابېږي او د دې شوګر باندې هم د دې خي فائدې راځي. زیتون او زیتونو تیل استعمال شوګر مریضانو لپاره بهترین دی. دا چې دی په ناشته کې او په خوراک کې چې دی هول ویټ شو، کورن شو، نټ شو، د دې استعمال هم د مریضانو لپاره ښه دی ځکه چې دې سره د دې شوګر نه خرابېږي. اوټ میل شو، براون رایس شو، بارلی شو، بینز شو، دا ټول سیزونه شوګر مریضان استعمالولی شي او دې سره د دوی ته فایده شته، نقصان نشته دی ځکه دوی ګلاسیمیک انډیکس کم دی او د دوی فایبر هم دی کې زیاتی او دی کې مسله هم نه جوړیږي. ډوډۍ تراشه دا ومن د وای د جوارو مکای ډوډۍ آیا دا خوړی شو نشو خوړی، بالکل شوګر مریض خوړی شي دی کې څه مسله نشته دی ځکه دی سر دوی ګلاسیمیک انډیکس کم دی او دومره زیات د دوی ګلاسیمیک انډیکس سوا نه دی. په کې پکار دي چې سکم ملکس کی او روزانه دي سکی چې ملیترن لري کوي نو دې سره د دې شوګر باندې ښه اثرات راځي او داغي مضر اثرات نشته. هر قسم سبزی چې دی د شوګر مریض لپاره اجازه ته چاوي دی خوري. مخکې به دا خبره وای چې کومه سبزی په ځمکه د نه پیدا کیږي هغه د نه خوري، چې کومه ځمکه د بهر وي هغه د خوري. اوس دا خبره نشته، هر قسم سبزی چې کومه ده هغه د شوګر مریضانو ته اجازه ته، سلاد شو، سبزی شو، اوګه شو، دا د خوري او دې سره د دې فایده شته، نقصان نشته. ګوبي شو، مختلف سبزیان شوي، دا د دې مریضانو لپاره بهتر دي او د مریضانو شوګر لیول په دې خکېږي ځکه دا د ګلاسیمیک انډیکس چې دی هغه ډیر کم دی او لو ګلاسیمیک انډیکس ما تاسو ته ویلو چې د یو سره د شوګر هم نه سیوا کیږي او که شوګر سیوا کیږي هغه پیک کم وي او بل دا چې هغه پیک لیټ وي، زر دا هغه پیک ناراضي. نو هر قسم سبزی چې دا د شوګر مریضان دی خوري، بلکې یو وخت خوراک کې لازمن پکار دی چې دوی سبزی خوري او ډیر مقدار کې خوري او پکار دی چې لازم دی یو باول چې دی هغه د ویجیټیبل سلاد خوري ځکه دې سره یو خو د دوی خېټه مړېږي، معدې هغه دوی لوږه به ختمېږي، بل دا دی چې دوی ګلاسیمیک انډیکس کم دی نو د دې شوګر به هم نه خرابېږي. بیا هم دا خبره چې کوم قسم فروټ ته ماډرن ویجیټیبل دی یا په ټریډیشنل دی هغه د دې استعمالي چې دې سره د دوی شوګر نه خرابېږي. چې تراشي څه کسان چې د مختلف قسم هربل ټیز یا مطلب دا ادرک ټی چیس کی د سمنه نشتا، کاوی باندې سمنه نشتا، خو کاوی سره یا نور چای سره و چینی او ګړه نه استعمالي، چینی او ګړه نه استعمالي، هغه په ځای سویټنر استعمالول شي، هغه څه نقصان نشته دی. نو بالکل دا هربل ټی دی چې اجازه ته او دا غي نقصان نشته دی. نو ناظرین مونږ په دې ویډیوز کې وکتل چې کوم خوراک سيزونه دي چې هغه د شوګر مریض بالکل نه استعمالي او کوم داسې خوراک سيزونه دي چې هغه به استعمالي خو کم مقدار کې به استعمالي او کوم داسې خوراک سيزونه دي چې هغه د خډیر استعمالي چې د سره په شوګر باندې ښه اثرات راځي. زه په دې باندې د دې ویډیو سلسله ختمومه. نو ان شاء الله بیا به یو بل سیریز کې راځو، یو بل بیماری سره. تر هغه وخت پورې خپل تاسو نه اجازه غواړم خپل ځان خیال ساتئ. که خدای مکه تاسو ته شوګر وي، تاسو رشتہ دارانو ته شوګر وي، تاسو یاران دوستانو ته شوګر وي، هغه سره دا ویډیوز لازماً شیر کړئ چې هغه په دې ځان پوي کې چې آیا د شوګر چې دی د دې کې د خوراک سر رول دی. شوګر مریض چې دی د شوګر کنټرول کولو درې طریقې دي. یو چې دی هغه خوراک دی، دویم چې دی هغه ورزش دی، واک دی، او دریم چې دی هغه دوايانې دي. نو موږ ته پکار دی چې د 1/3 چې دا د موږ خوراک باندې کنټرول کو، دویم ته 1/3 چې دا د موږ په واک باندې کنټرول کو، او دریمه ایسه چې کومه دا د په دوايانو باندې کنټرول کوو. موږ واک نه کوو، موږ پریز نه کوو، نو موږ به د ټول شوګر کنټرول کول غواړو په دوه باندې، پستور باندې. نو دا بس کیږي چې په دوه مقدار ډیر زیات پکاري، ګولې ډیر زیات مقدار او کنټرول به داسې نه کیږي چې څنګه دا کنټرول پکار دی. نو د دې لپاره دا بهتره ده چې کا چاته هم شوګر وي هغه خپل ځان پوي کی چې کوم کوم سیس بخرو، ولې به خرو، ولې به نه خرو، د دې مقصد څه دی، د دې فائدہ څه ده. ځکه چې څومره پورې د شوګر مریض ته دا پته ونه لګي چې دا سیس به زخرم دا به نه خورم، هغه وخت پورې هغه شوګر کنټرول کول به موږ ته ډیر ګران شي. په دې دعا سره چې الله دې تاسو ته صحت درکړي لري، الله دې تاسو رشتہ داران ته، یاران دوستانو ته چې شوګر دی هغه د صحت ورکړي لري. اجازه غواړم بیا ملاويږي بل ویډیو کې. خدا حافظ.